الله پر دنیا ته وزل بیا ورخودل چې ګوره جنگونه د ټکنالوژي په زور سره نشي ګټلې، جنگونه د وسایلو په زور سره نشي ګټلې، جنگونه چې کلم کی مسلمانانو ته الله فتح ورکړي دا هغه فتح دارو مدار په ټکنالوژي نه دی، په ټمبم باندې نه دی، په وسایلو اسباب باندې نه دی، دا هغه فتح دارو مدار د ایمان په طاقت باندې دی، دا د الله په نصرت باندې دی. مونږ ته سبق راو کې ایمان دې مضبوطي د الله سره تعلق او رابطه وي، د جهاد پر عزت تاسو نه پریخي، بیا الله رب ذوالجلال هغه الله چې په بدر کې صحابه ته فتح ورکولې شو هغه الله نن دوباره دنیا ته وخدل د افغانستان هغه امارت اسلامي مجاهدینو ته الله یو ځل بیا فتح ورلله. الته بشان او شوکت سره کفر راغلو، دلته بیا بشان او شوکت سره کفر راغلو، الته الله د ایمان په طاقت سره په خپل نصرت سره الله غره کفر شان مات کړو. نه یو ځل بیا غشان د کفر مات کو دنیا ته سبق ملاو شو ته تاسو کله jihad کو د jihad جذبه در پکې وا د مرګ نه یری دی، بیا الله تاسو ته پته درکې، بیا درته غلبه درکې، بیا درته عزت درکې. لیکن که تاسو کې د مرګ یره رااله لکه څنګه چې حدیث کې رسول نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په تاسو به وګړه حدیث ته یو وخت دغه سي راشي دا کافرانو په تاسو دغه سي راغوټه کیږي لکه چې وګه په دسترخوان راغوټه کی. صاحب محترم مسلمانانو ورونو، رمضان مبارک میاشت دغه ورځې چې کومې روانې دي په دغه نږدې ورځو کې د بدر غزا شوې وه، غزوه بدر، او دا یقینا د اسلام هغه لوی جنگ او غزا وه چې په دې سره الله رب ذوالجلال اسلام ته شان او شوکت ورکړی و. په دغه جنگ او غزا سره الله رب ذوالجلال اسلام او مسلمانانو ته یو ډېر لوی عزت ورکړی و. په دغه جنگ او غزا سره الله رب ذوالجلال د کفر او د کافرانو تکبر مات کړی و. په دغه جنگ او غزا سره الله رب ذوالجلال د کفر هغه شوکت د کفر هغه کوم ظاهري عزت چې جوړو الله رب ذوالجلال هغه د ذلت سره مخامخ کړی و. دا وی هغه غرور په خاورو کې یو ځای کړی و. دا هغه جنګ و چې دغه ته محترمو دغه ورځ ته الله رب ذوالجلال یوم الفرقان ویلی ده، یعنی د حق او د باطل په منځ کې د فیصلې ورځ. یقینا میاشت هغه د رمضان مبارک میاشت شو، د جمعې مبارکې ورځ وه، دویمه هجري وه، 19 رمضان مبارک و، انتهایی د ګرمۍ ورځې وي. او بیا په دغه رمضان مبارک کې الله رب ذوالجلال د رمضان مبارک دغه روزې فرض کړي. اصل واقعه دا و تاسو ته مخکې په تفصیل سره هغه ما بیان کړي وو، تاسو د تفسیر د قرآن کې مفتی صاحب بیان کړي دي. مخکې کال جمعه کې ما په تفصیل سره باغې باندې بحث کړی و. صرف محترمو مختصرو الفاظو کې هغه واقعه تذکره پس منظر د تاسو وړاندې دوباره د کال راوستل غواړم. محترمو اصل کې واقعه دا و د قریشو قافله مکی مکرمه والا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان د مکی مکرمه نه وستو او یې په هجرت باندې مجبور کړي. د دې کومه قافله چې د یمن نه روانه و او د دې د معیشت ټول دارومدار په دغه قافلې باندې و. دغه قافله د ابو سفیان په سرکردګۍ کې روانه و. 40 کسان د دغه قافلې د دغه مال په حفاظت باندې مقرر وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب ذوالجلال اطلاع ورکړه چې د قریشو د مکی مکرمه والا د کم تجارت والا قافلې باندې دارومدار دی، هغه قافله روانه د مکی مکرمه ته، لہذا اوس بهتر موقع چې تاسو باغې باندې حمله وکړئ، دغه قافله ختمه کړئ. دغه پوره تفصيلات تجاري نه مخکې مختلف واقعات پېښ شوي وو او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو په دې قافلې باندې حمله ولې کول. دا غي لپاره سیرت نگارانو ډېر وجوهات لیکلي دي او هغه ټول وجوهاتو کې چې بهترینه وجه لیکلې ده هغه امام اهل سنت شیخ سرفراز خان صدر صاحب نور الله مرقده هغه په خپل کتاب او خپل تفسیر کې دغه تفصیل لیکل دی، د تاریخ نگاران سوانح نگارانو نه نقل کړی ده. شیخ رحم الله لیکي اصل واقعه دا و چونکه مکی مکرمه مشرکان او قریشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه باندې هر قسم ظلمونه په مکه مکرمه کې وکړل، تر دې پورې مجبور کړل چې دوی د مکی مکرمه نه په هجرت باندې مجبور کړل. د دیونه کله پاتې شو، د دیونه وطن پاتې شو،
کورونه ورنه پاتې شو، بچي ورنه پاتې شو، مالونه جیدادونه دا ټول هر سره دیو نه پاتې شو. دیو مکې مکرمې نه وویستل. تر دې پورې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله مکې مکرمې نه وځي، هلته په یو ځای کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ودرېدو، سترګو مبارکو نه اوښکې لاړې، مکه مکرمې ته مخاطب شولو، هغې مخاطبه کړله، ورته وایي که چېرته ستا قوم زه په ویستلو باندې نه مجبوره کولی، ما به کله هم ته نه وی پرېښي. په دغه حالت کې چې دیو د مکې مکرمې نه لاړه مدینې منورې ته، بیا هم د دیو د زړونو هغه درد سوړ نه شو، د دغه مشرکینو هغه زړونه په دې سره یخ نه شولو. د دې نه پس هم دیو یو پلانینګ جوړ کړو چې مسلمانان خو د مکې مکرمې نه لاړه، راشي په دیو باندې حمله وکړي. په مدینه منوره کې دیو ولې په آرام سره ناستي؟ مدینه منوره کې دیو په قرار او په قلاره باندې ژوند او زندگی ولې تیروي؟ دیو خپل یو پلانینګ جوړ کړو چې موږ په مدینه منورې باندې حمله وکړو. د دغه حملې دپاره د دیو پلانینګ دا پیسې را جمع کړلې. د مکې مکرمې چې څومره تاجرانو، څومره مالدار خلک وو، تر دې پورې چې زنانو د خپل هارونه راواغستل، هغې په دې قافله کې جمع کړله. او دیو په دې ځای باندې اجتماعي سوچ دا و، مشورې دا وه چې دا قافله چې کله یمن ته لاړه شي، د تجارت سامان راشي، په دې قافله کې په دې تجارت سامان کې چې کومه ګټه راشي، دا ګټه به مختص وي، خاص به وي. مونږ د دغه جنگي مهم دپاره به دا جمع کوو، او د دې پس دا به بیا چې کومه زمونږ لښکر ځي په مسلمانانو حمله کوي، نو د هغوی معاشي دا ټول هر څه به په دې پیسو سره پوره کېږي. چونکې دا د مسلمانانو د بېخکندۍ دپاره و، او کفر هسې هم هر وخت هغوی سوچ، د هغوی حرکت، د هغوی منصوبې دا د مسلمانانو خلاف وي. 100 کاله 200 کاله مخکې لګیا وي، هغوی د مسلمانانو د دشمنۍ دپاره، د مسلمانانو د قتل عام دپاره، د مسلمانانو د هلاکت دپاره هغوی قسمه قسمه منصوبې جوړوي. هسې هم په قلاره باندې هغوی نه کېدي. د دې وجې نه الله رب الجلال مسلمانانو ته حکم کوي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. تاسو د دشمنانو د مقابلې دپاره تیاری وکړئ، خپل ځان تیار وساتئ، اماده وساتئ. ترهبون به عدو الله وعدوکم. دا کافران د تاسو دشمنان دي، د الله دشمنان دي. هغسې تیاری وکړئ چې په دیو باندې روح ورغورځېږي، د الله دغه دشمنان د تاسو د دشمنانو باندې یره ورغورځېږي. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام واغستل، اچانک اطلاع وه، چونکې د جنګ په نیت دا قافله نه ووتې. 12 رمضان مبارک باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د څو صحابو سره ووتلو په دې قافلې باندې د حملې دپاره. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کومه قافله چې را روانه د یمن نه تقریبا نن سبا چې حساب وکړي 260 کیلو سونا، کیلوګرام په حساب سره دومره د سونې مالیت د دې سره ورسره دی روان دي. استادو اندازه ولګوي چې مسلمانانو د تباهۍ لپاره د څومره پلانینګ جوړ کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام واغستل، مدینه منوره کې عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ هغه په خپل ځای باندې هغه مسجد مصر امام نه جوړ کو، هغه په خپل ځای باندې نائب وګرځو. لیکن سزید چې ورسېدو به نبی له صلوات و سلام حضرت ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ ډېر اولې هغه خپل نائب جوړ. نبی له صلوات و سلام صحابه کرام روان دي، چونکې نیت د جنگ نشته دی، وجه ډېر مختصر کسان ووتل. یو روایت کې راځي دا 314 کسان، بل یو روایت کې راځي 317 کسان، خو راجح روایت دا چې 313 کسان مسلمانان. او د دې ټول قافلې سره 2 کسونه او د دې سره او یا خان ورسره چې باندې باندې په نوبت په نمبر سره یو کس کې راسو، کله بل کې راسو، یو څو توري ماته ورسره دي، یو څو سره هیڅ چیز نشته، به سره سامانی یو خو دیو د جنگ په نیت باندې وروتي. دیو چې نو مومن ټول خلک نو راوتی. او دې غزا ته چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو، کم کسان چې پاتې شوي بغیر وزرنا، نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو ته ضرورن نه ورکړي، ځکه نه ورکړي چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ په نیت نه وته. دا خو یو د مچانک به حالات زبرلو د تفصيلات دي، ته وخت نشته زغه تفصیل نکوم. نبی صلی الله علیه وسلم د دې نه وته. الته ابو سفیان رضی الله تعالی، ابو سفیان چې په دیو کې اسلام نه راوړل، دغه قافلې هغه مشر دی، دغه په سرپرستی او نگرانی کې د قافله روانه ده. د حالاتو معلومولو لپاره د هغه ځای نه دی راغی، مخکې قافلې نه مخکې شروع
او دلته بدر چې بچنګزي کې شوی دی ته نږدې یو علاقې ته راغی دلته چینې وي دلته یو کس نه تپوس کوي ورته څوک یا قافله خو دې نه ده کتلې حالات معلوموي د لارې هغه ورته یې څوک مې نه دي کتلې خو یو دوه کسانو په اوښانو باندې سواره وو هغوی د دغه چینې سره راکوز شو خپل مشکونه یې ډک کړل د دې ځای نه واپس لاړو ابو سفیان چې هغه ځای ته راغی هلته د اوښانو پچې پرتې وې دا ډېر هوښیار وو دا خلک دیو به د خپې د دې قدمونو نه معلومات کول څوک تللی دي په کوم ځای ته تللی دي د کوم ځای نه راغلي دي هغه پچې چې راواغستې دی ماتې کړه نو په دې کې د کجورو زړې دی پوه شو پورې ته ورچاو دا خو د یثرب یعنې د مدینې منورې د کجورو زړې دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیه الصلاۃ والسلام قافله راغله پورې ته اول کار خو دا و چې زمزم غفاری د دله پیسې ورته پوری تیز ځان ورسو مکه مکرمه ته اول تاوی ته ایمرجنسي اطلاع ورکړه چې تاسو کومه قافله د تجارت را روانه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه باندې حمله ورکړي کړي پوری ته ورسېږي د خپل قافلې حفاظت وکړي ورنه تاسو ته بس بلا ورشي دلته هغه ولې د چراغه د خپل اس کم باندې سورو یو دغه پوزه سری کړل خپل کمیسه ولټکو اکم چې د خطرې علامت بغړل شو مکه مکرمه ته په دغه حالت کې راورسېدو اعلان یې وکړو بل حالت دغه سي دلته مکه مکرمه کې د خبر خور شو خلک را پاسېدل د مکه مکرمه هر کس را پاسېدل سرداران غیر سرداران ځکه ویدا یو دومره لوی جرأت ګڼو چې څنګه مسلمانان د کمزوري خلک را پاسېږي او زموږ په قابلیت باندې حمله کوي دیو ته دا دی ټول را پاسې سیوا د جنگ کسانو نه چې دیو جنگ کلو ته نو تیار په دې کسانو کې یو امیه د جنگ ته راتلو او دغه د جنگ وجه دا ورنتلو سعد بن معاذ رضی الله عنه چې د مدینې منورې سردار وو امیه د مکه مکرمه سردار دی د یو بل سره تجارتي لین دین وو د چې وکړه یمن ته تلو د سره به آرام وکول هغه چې وکړه دلته راتلو د امیه سره به وکول ډېر راغلی دی امیه ته وایي چې ته حالات وساره چې کله خانه کعبه خلیج طواف وکړو او ته ډېره ښه ده یو ټایم یې دی راویستلو دی طواف کوي ابو جهل لا غزین آواز وکړه څوک دی در سره سعد دی مدینې منورې وله چې ها ورته دی واغه دي چې دوی زموږ دشمنانو ته په مدینه منوره کې ځای ورکړی دی دلته خبرې شروع شوې دې طرف نه جواب ورشو د امیه ده ته وایي ساده आवाज په آرام سره کا دا زموږ سردار دی ته هغه باندې سترګې راوباسي आवाज په زور کې د غوسه کې راغی او د خپل پناه واپس واخله ما د الله د پیغمبر نه اورېدلې دي هغه مسلمانانو ته وي چې کافران ستاسو نه مې اکل امیه او ستاسو په لاس باندې الله مرداري وځي دې جواب پوری کور تر ورسه د دیوم دا یقین چې الله د پیغمبر د خلی مبارکه کوم خبره وزي د رښتونی دي کې غلط نه وي دي کې دروغ نه وي دا پوری کور تر هغه خزه خبره لږه سی وشو صحیح ده نو په دې وخت چې د جنگ اعلان وشو د ایساره د روسته کېدو او د روسته پاتې کېدو وجه دا مشکله بوجهل مجبور کو کسانه به سره وستل چې ته ایسارهږي ته سردار به د نور خلکو سره ده مجبور کله چې جنگ ته وزي قافله روانيږي دی وزي خزي بس आवाज وکړو ورته تا ته د یسرب د ملګری خبره نه دی یاره دی ورته وي خزي زم د لارې نه راوبس کېږم دی پوره پلانینګ جوړ کړی ځان ته اسم تهر کړی چې لار خو ابو جهل هم ډېر لوی حرامي هغه ورته پوره تنظیم کړی چې د لارې نه واپس نشي دوه درې ځل د کوشش وکړو د لارې نه راتلو خو هغه پسې هلکان مقرر کړي واپس راتلو ته یې نه کړو حتی چې د بدر جنگ تر ورسېدو په هغه ځای کې د صحابو په لاس الله مردار دې کې دا خلک راجمع شولو تقریبا ابتدایي تعداد د دیو 1300 کسانو او د دیو سره تقریبا 100 اسونه ورسره دي او دغه سي بشمار خان ورسره دي هلته ابو سفیان ته پته ولګېده هغه لاره بدل کړه په کوم طرف باندې روان دي هغه لاره بدل او قافله صحیح سالم د مدینه منورې د حدود راوستل خطرې نه بهر شو دلته اطلاع دوباره قاصد راورسول تاسو واپس شئ د کومې قافلې د حفاظت لپاره چې تاسو راوته هغه قافله محفوظ شوه او محفوظ را روان د فکر مکوي تاسو دلته اطلاع راغله ابو جهل خلک راجمع کړو په غرور کې او تکبر کې هغه نه دا چې کېدې شي
اوس زمونږ بدر ته 3 ورځې به هلته تېروو مونږ به وخانه لالو مونږ به ډمې ګډو د کافرو طریقه هم همیشه دا وي چې کله ورته عارضي فتح میلاو شي یا د فتح آثار وګوري دیو په دې وخت کې جشن شروع کړي دیو په دې وخت کې ډمې ډمامې شروع کړي دیو په دې وخت کې د الله د ناراضه کولو هر هغه ممکن کوشش کې څومره چې دیو کولی شي او نن سبا موږ تاسو وګورئ زموږ ملک کې الیکشنونه کېږي ټول ملک بیړۍ تباه کړه بسیس ملک د تباهۍ طرف ته نن الیکشن دی هغه خپلې پیسې لګوي بل خپلې لګوي بل خپلې لګوي سبا ته د کورونو چې لګوي سبا یې زما او ستا د ملک نه وباسي کوم طرف ته دی د پلاټ مال دی او زموږ خلک هم ور چاته ګډېږي زنده‌باد مرده‌باد ورته ملک ټول دغه سره تباهۍ ته روان تاسو وګورئ کوم یو امیدوار وګټي په دا روډونو باندې راوي جشن وګورئ ډمامې وګورئ ګډا وګورئ قسم دې دا د هغه ابو جهل پیروکار دي دا وی بلا را باندې خلک ور روان دي تا ته که فتح ملاو شو خو د الله شکر ادا کړه روډ دې بند کړی دی ګناه اسباب پیدا کړي نور خلک د ځان سره په ګناه کې شریکې دا هغه د ابو جهل پیروکاران دي چې هغه بلا را باندې ور روان دي نن سبا کوئی نارم ولګول جلسه وکړه زموږ په ملک کې د امر بالمعروف په نوم باندې او هغه ته د امر بالمعروف ولا د دم ډمان راوستل دا څه وو ریاست مدینه غنوم متوا کو بدنامه کو اگر امر بالمعروف په نوم په یې سچ ردیو سره هغه ور سره وي د اسلام په دنه کې ته کوم یو څه ضرورت کوي الله تعالی دې زموږ ملک په لیډرانو په سیاسي پارټو زموږ په خلکو باندې رحم او زموږ سیاست په ټول روډ ترشي ټول روډ ته زه وکړه سوچ کوم زم قسم دې زمون په ملک کې د غریب بیړه تباہ د غریب د تباہی هغه دا روډ چاته باندې د غریب ته بیا باندې استاد سیاست ټول راځي روډ ته راشي دا کوم انصاف ته د احتجاج تر چا خلاف کې او صلاح دې زمون قوم ته شعور ورکړي تر اوسه پورې دې قوم کې عقل رانه شعور رانه او تر څو پورې زمون د حالوي قسم دې دغه سره تباہی سره مخامخ برل وجهل المنصو واپس غوډه سیمونه کوم دا قافله د مکه مکرمه نه راوتله د مشرکین او د قریش په دغه حالت کې دیو ته یو یاره وا یاره کومه وضو بنو بکر دا وې سره زموږ زړه دښمنی ده اسینه موږ وضو دیو د شاته حمله را نه کړو په دې وخت کې ابلیس راغی سراقه ابن مالک په شکل کې ځل دیو سردار ولې قافلې د بنو کنانه دا ابلیس چې په دیو کې دیو ته مشوره ورکړي ورته زړه د قبيله مشریم تاسو مطمئن اوسئ چې زید میران در کوم تاسو وسه کې معاملې نه کیږي صحیح مونږ هم در سره شیطانان ځان سره راوستي مونږ او چې کله بدر جنگ کې ولې پرشتي روان دي شیطان نه غزي انسان همیشه په ګناه ورواچ خیر دې توبه بو واسي دا بو په قسمه طریقو سره وزین لهم الشیطان اعماله دته اعمال خسته کې په ګناه ورواچي کله چې ورته پته ولګي دا غرق شو اواز ما کولګي التبدر کې ویل مشرک انی ارى ما لا ترون انی اخاف الله ولزاغه صبرم چې تاسو نه وینئ چې الله نه یریږي واپس شو کله چې تباہی کوي ته کنده ته دا همیشه کوي شیطان هم بس الله دې مونږ د شیطان نه بچ کی بر حق دی د دې نه وته او بلار کې چې کله د اطلاع اخنس ابن شریق د 300 ملګرو سره د مشرکینو واپس شو بل مطلب حاصل څه وسکو چې موږ مخکې دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم اطلاع ملاو شو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم جاسوسان را لګلي حالات معلومول نبی رسول الله تفصیلی واقعیات د جزئیات ته نور ځو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم اطلاع ملاو شو چې د دیار رسول کسانو لخر په ځانو سامان سره مسلح روان دي په حمله لپاره نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کې نو ولي المخ په قافلې باندې د حمله لپاره راوځي صورت حال بدل شو وز د جنگ صورت جوړ شو وی لخر روان دي او په دې وخت یې داوا که وز دیو جنگ نه کوي نو هغه په دې طریقې سره روان دي بدر ته برازي او د 1300 کسانو لخر دې دلته به جشن مناوي پوره دنیا کې به یو आवाज خورش په دې سره به کفر ته یو نوې شان ملاوي شي او بیا دام خطر وا چې دیو الته جشن مناو کی نو د دې سره د دې سره ګرځي کې دی شي چې د مدینه منورې تر نه شو د مسلمانانو د کورونو بې عزتي دی ونه کی
دیو چې نبی علیہ السلام صحابه راځو دیو رائے معلومول سکوس ابو بکر صدیق رضی الله عنه مشوره او الله رسول سره حکم متابعدار عمر فاروق رضی الله عنه پاسه دو الله رسول سره حکم متابعدار بیا پدې کې مقداد رضی الله عنه د پاسه او دی وګړه تقریر وکړ الله رسول تا ته څه حکم دی وکړه فنحن معك والله لا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا الله رسول سچ درته حکم دی پوره کا مونږ بتا تر بنو اسرائيل وګته کې دا نه وایو چې وي موسی عليه السلام دل تاسو عرب لاړ شي ته وځي مونږ تناسو مونږ شوته مونږ تا ته وایو الله تاسو لاړ شي مونږ ستا خې طرف ته غس طرف ته مخې ته شاته مونږ د تاسو سره در سره خپل سینې دشمن ته نشو نبی صلی الله علیه وسلم دارن مبارک د خوشحالۍ د لاسه او پړکېدو او هر څاګي تمنا کول کاش دا خبره ما کړې خدا درې کسان چې پاسې د مهاجرینو کې نبی علیہ السلام د انصارو ته کاته ما ته رائے راکې مشوره راکې انصارم پوه شو چې نبی علیہ السلام مونږ نه مشو سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ انصارو مشرو د پاسې ردی او تقریر او خلاصې داوا الله رسول تاسو مونږ ته وایي به درته مونږ وایو چې مونږ د تاسو سره یو ځل بیعت کړی وعده هم کړی ده مونږ په خپل وعده باندې قایم وو ول الله رسوله که ته مونږ په سمندر باندې وراچې مونږ په سمندر مرزو ته د مخ نه راګرځو ورځه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دور ته تسلی ورکړه نبی صلی الله علیه وسلم مطمئن شو نبی صلی الله علیه وسلم د دې ځنه ووت او نبی صلی الله علیه وسلم روان شو چې الله ما سره درته قافلونه د یوې د فتح وعده ما سره کړی ده زه تاسو الله ته مخکې روان شو چونکه مشرکین مخکې را رسیدل او د بدر میدان ته دا بدر یو ځای دی تقریبا مدینه منورې نه په 100 کیلومترو کې بهر دی دیتا مسلمانان چې را ورسېدل اصل طرف هغه مشرکین نیول مسلمانان را ورسېدل شګو طرف وبم نه وي په دې کې چې ګر دی د پریشانی حالات واستړي و به سره سامانی ده هغه طرف ته لشکري جرار ولاړ مسلح فوج سازو سامانونه ورسره دې طرف ته هیڅ نشته الله تعالی باران راولي په دې باران سره د دیو د طرف شګو ولا برابر شو ورته خټه جوړ شو دیو وجه وکړي شپه باندې کې تیر شو او صحابه کرام ستړي وو د شو رمضان مبارک میاشت سخت ګرمي ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول شپه حوزاره کې ټول شپه تیر کړ سهار شو د جمعې ورځ ده نبی صلی الله علیه وسلم منځ وکړ صحابه کرام رسول الله ته جهاد ترغیب ورکو دې ته سکونه برابر کړ نبی رسول الله په خپل د جهاد سکونه برابر کړل په دې کې سعد ابن معاذ رضی الله عنه په مشورې سره نبی رسول الله صلی د پاره په وړاندې باندې یو چتر جوړ کړ ول الله رسول دادا مدینه منورې ولا د انصارو چې کوم مشر دی دا مشوره ورکړي الله رسول تاسو کوم دلتي مونږ کسان به باډي ګارد مقرر وي په تاسو باندې الله رسول جنگ وشو چرته مون ختم شو تاسو ور دي چې مدینه منورې ته لاړ شي او الته چې کوم خلک پاتې شوی دي چونکه وي ته پته نه و چې جنگ حالت جوړي او وي زمونږ زیات پتا باندې وي الله پیغمبر خپل تاسو ملګرتیا کوي مون بدل دي شهیدان شو کوم ژوند دي پاتې شو مون ته پته و شو زموږ مقصد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن معاذ او ابوبکر صدیق دلته مقرر دي توري ورسره حفاظت ده نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حوزاری کوي او څومره دعاګانې چې په ټولو حاصل ده الله تعالی چې کوم وعده کړی وغه پوره کړي نن دا یو څو کسان دا زماده مهنت خلاصه ده پروردګار کدا ختم شو آینده بستانوم سو په مقدس مکه وانه ذکر دا خو جماعت او اخرنه امت ده کدا ختم شو پیغمبر د دنیا نه لاړو بل بسو کې الله عبادت وو بر دلته دعا وکړه صفونه جوړ شو دا هغه طرف دلته نورم حالات را لزغه تفصیل ته نور زم پدې کې سکسان را پاس او ته تقریر او ورجګ نه مکیو خلکو تاسو څوک وځي دا هم زموږ رشتہ داران دي زموږ خلک دي کوم د دیو سره جنگ کو خپل خلک په خپل لاسونو وځو زمون چې کوم مقصد هغه حاصل شوی او دا پریک دی راخله مونږ ګورو انتظار کوو کله خلکو تبارک باندې غلبه ملاو شو زمون خلک زمون عزت به جوړي او کچته دیو ختم شو بس مونږه تماشا کوو مقصد به حاصل شي دلته ابو جهل خبر شو ابو جهل راغی او ته وای خستا زوی په وی کې پکې دی
ابو حذیفه تر هغې دپاره لګیا یې دین په غیرت کې راوستو د په خپله وردي واغوست او چې کله جنګ جوړ شو په هغه وخت کې دواړه فوجونه به یو بل ته مخامخ ولاړ لښکرې د هر طرف نه به یو دوه درې پهلوانان راووتل هغه د تورو جو د مشرکینو د طرف نه عتبه راووتو شیبه راووتو ولید دا پلار زوی او دوه وروڼه دي یو ورسره زوی دی عتبه د ده سره یو زوی ولید ورسره دی یو ورسره خپل ورور شیبه ورسره دی دیو چې کله راووتل اواز کوي څوک شته دی هل من مبارز د دې طرف نه ورته درې انصار راووتل چونکې مخونه پټ کړي اوبه ته نه لګېده دی ورته جواب ورکړو بل څوک یې هغوی جواب ورکړي رحتو من الانصار مونږ د انصارو د ډلې دی نو دوی ورته جواب ورکړي ما لنا بکم من هذا ستاسو کې زموږ څه مقصد نشته واپس شئ مونږ د خپل وطن والا خپل قبیلې والا خلک راوباسي مهاجرین راوباسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته आवाज وکړ واپس شئ आवाज کې علي حمزه چې د یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر زوی دی بل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر دی عبیده بن الجراح تاسو روزي د درې وړه راوته درې وړه پهلوانان یو بل سره مخامخ شو په دې کې علي رضی الله عنه حمزه په یو گزار سره خپل دشمن راو پر زوړ گزار کړ او هغه په دې کې مردار کړ دلته ابو عبیده بن الجراح د خپل دشمن سره لګیره گزارې د دواړه طرف نه کی د خپلم زخمی شو دشمن هم زخمی دلته خبره وده شو هغه چې د دشمنانو نه پاره شو دواړه په دغه سره د کار تمام دغه چون کې پړډای ماته کټ شوی و خپا هغه دواړو د ځان سره اوچت کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورس دلته میدان کارزار ګرم شو نبی صلی الله علیه وسلم دوباره نه وته او په دې وخت کې میدان کارزار انتهایی ګرم شو نبی صلی الله علیه وسلم ډېر په آه او زارۍ سره په جړا سره دعا کوي بیا تر دې پورې چې دا آه او زارۍ ډېر زیات شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه الله د پیغمبر په دوګه باندې لاس بس د الله پیغمبر پورې د الله امداد راغی بس او په دې روایت کې راځي په دې وخت کې په دې دعا کې الله په نبی صلی الله علیه وسلم باندې د خوب کیفیت راوست نبی صلی الله علیه وسلم چې کله را بیدار شو ابوبکر رضی الله عنه زیر حاصل کا د الله امداد را ورسېدو دې جنگ ته جبرئیل علیه السلام میکائیل علیه السلام دا ټول الله را لګلو ځکه ابلیس راغله او یو ځکه 1000 لخر 3000 لخر 5000 لخر دا پرشتو راغلي بعضی سیرت نگارانو دې جنگ نه دی کړی دا صحیح راځي دا جنگ یې کړی دی بخیدا کم چې پرشتو په لاسونو باندې لګېدلی و کې سوي زګونه یو صحابي غټ کافر را لاس نه نیولې ده الله رسول الله میرا وستو او ته زدنه هم راوسته زدنه هم راوسته نور مخلوق دې زاوی نه ولې دلته راوسته باقاعده دې جنگ کړل دې پرشتو جنگي وردیه ورسترا اصله ور سره دلته میدان جنگ تراغلي او مسلمانانو تقویت د پر الله رب الجلال دغه لګي بلا رسول الله دواره وته شي راوغسته الله په حکم سره دیو طرف ته ورويستل د هر کافر سترګو ته الله ورسولي او ما رميت اذ رميت ولكن الله رمى قران ذکر او رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ځله شات الوجو شات هلاك شو برباد شو د خلک مخونه تور شو بیر دینا عوف ابن مالک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کوي عوف ابن حارث الله رسول الله په سړي خوشالي دا په حالت جنگ کې تبوس کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم الله چې ډېر خوشالي هغه بده چې یو مجاهد په میدان جهاد کې خپل سینه بربند کی او د دشمن ته ورشي دغه په وینو کې خپل لاسونه سره کی الله دا حالت دومره خوښ دی چې الله رب الجلال دې مجاهد ته بدل حالت کې خان دي یعنی انتهایی ډېر زیات خوشالي کې دې دنه وته کافرانو تر دې پورې چې شهید شو دي کې د کافرانو مردار شو ډېر ونی ولا سو تختل بل حالت جوړ شو دی وله او په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سعد بن معاذ رضی الله عنه ورسره دی ابو جهل په دې وخت کې دعا شروع کړه یا الله په مونږ کې څوک په حق باندې نه دا په حق کې فیصله وکړه او خپل کسانو ته به ترغیب ورکړي او تاسو کې براويږي ما او ته به شی به ولید اگر جلبازي نه کار وروس مونږ به خلک تړو په پړو کې راکاږو قرآن آیات راغی تستفتحوا وقد جاءكم الفتح فتح طلب دی کو فتح را الله در تر صدر خود او میدان کارزار گرم شو سه نیول سه تختیدل او سه مردارول پدې سکی دغه حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول حالت ګوري صاد ابن معاذ اخو دغه کو
د په مخ باندې د ناګوارۍ حالات رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد ولې ناګوارۍ حالات دي په مخ ستا خون نیسی او یې بندیان کې دغه وجره او تی نه د الله رسول نن اول ځل چې زه ګورم کفر ته الله د مسلمانانو په لاسونو سزا ورکړي الله پیغمبره زما زړه غواړي چې د موږ د دې قتل عام او کوی نه شوګداران او بهر حال د جنگ په سر ته ورسېدو او یا کسان خیریه رااله او یا پکې مردار شو به رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړ ولکم چې مردار شول تر بدر کې دې ته ورواچو دي کې دیو چې کله راوستل دلته بوزي نو ابو حذیفه رضی الله عنه او د کفر تر طرف نو ابو حذیفه زوی د مسلمانانو طرف دې چې کله راخو د بدر کوی ته ورګزارو دا د مخ او دا د رنگ حالات د بدلیدا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو حذیفه ولی په بلا خبر شوی یقینا بلار که کافرم شي بچه که کافرم شي د زړه همدردی فطرت خامخاوي او تینه د الله رسول الله په دې راته خامخا ضرور غم کې زما پلار صاحب الرای ډېر خيار سره دا د فهم او فراست خاوندو زه په دې تمو چې د عقل او د رای او د فراست به زما پلار اسلام طرف تراولي او کار زما پلار په کوبر په حالت کې د دنیا خپه بدلې به رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ورځې پورې دلته وخت یې عادت مبارک به رسول الله صلی الله علیه وسلم د درې ورځې پورې په دې کې وخت یې او د دې نه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوه کسان ولېګل مدینه منوره ته دا زیرې لپاره او یا کسان قیدیان راغله دا او یا کسان هغه وګړه تفصیلی حاله بحث نه زاغې ته نور زم دا نورو نه پیډي وانستر پرې خورل شو لیکن دوه کسان نصر او عقبہ دا په دې موخه باندې سیرت نگارانو لیکلي رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل حکم وکړه د مصطفی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخی کول او قانون دار د مصطفی لپاره معافی نشته دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې قتل حکم وګړي مردار کړ او محترم دا د تفصیلی حالات دي زغه تفصیل نه بیانې او بعد د عمر وي د بدر د جنگ د په ول سم رمضان مبارک د جمعې په ورځ باندې شوه دی په 2 هجری کې د اسلام هغه غزا ده چې اسلام ته بده سره الله شان او شوکت ورکړي د کفر غرور الله رب ذوالجلال په دې غزا سره مات کړي او د موږ ته سبق راکړي موږ ته یو درس د ټول دنیا مسلمانانو ته همیشه اسلام ته مسلمانانو ته چې الله عزت ورکړي د جهاد په ذریعہ سره د قتال په ذریعہ سره ورکړي همیشه د کفر شان او شوکت چې مات شوی دی د جهاد په ذریعہ سره مات شوی امت ته بغیر د جهاد او د قتال نه عزت نشي ملوي زمون خلق محترمو اذا ترکتم الجهاد فسلط الله علیکم الذل حدیث کله چې تاسو jihad پرېږدي الله به تاسو باندې ذلت مسلط او دغه ذلت به دغه سیوي چې مسلمان بل کافر په لاس باندې ډبول شي لکه نن ټول دنیا کې وګور مسلمانان مظلوم دي کمزوري وجه سره زموږ د خپل دین سره تعلق ختم شوی دی امت د امي تور باندې jihad د فریضې نه غافل دي مسلمانان حکمران غافل دي دې وجه نن ټول عالم اسلام د کفر کلو نه جوړ شوی دا وی په لاسونو کلو بیږي دا وی د حکم ماته ته ولې مسلمان jihad پرې د مسلمان ملکونه دي تاسو وګورئ یو پاکستان د اټومي ملک دی هغه ته ټول کافران پروزي حکمرانان زموږ کوم دي الله تعالی دې باندې هم وکړي ان که تاسو وګورئ بیت المقدس هغه دوباره د یهودو قبضه کړي مسلمانان د فلسطین وګورئ مسلمانان د کشمیر وګورئ ټول دنیا کې تاسو وګورئ مسلمان د مظلومیت په حالت کې کمزوري په حالت کې مخکې ورځو کې د وزیر مخکې د دارالعلوم دیوبند طالبانو ما سره په واتساپ خبرې کولې نو ما یو طالب سره ګپ ولګو ما ته ډېر خوش قسمت دی دارالعلوم دیوبند کې ما ته نه خوش قسمت او تاسو یې ما ته ولې ما ته الله تعالی د پاکستان بشان ملک درکړي دلته تاسو حق بیانول شي دلته کې مستاخ روزي تاسو پوری تور د خلاف आवाज لګول شي ما ته دلته ولر سکیم مهر نشو کوله خلنه شو کوله محترم عمومي تور باندې هغه خلک په مسلط او jihad نه پیژني غریبا jihad جذبه نشته او تر څو پورې چې دغه حالت کې محترم عمر ذلت سره مشکلات سره مخامخ jihad جذبه چې کله ژوندۍ و افغاني مجاهدینو کې ټول دنیا کفر راغله والله دا وی بل رسول باندې مات کو د ټول دنیا ټیکنالوژي راغلی و د ټول
جاز ور سره و تیاری ور سره وي مسائل ور سره وي دنیا هر قسمه ټکنالوژي ور سره وا شپه به ور تر ورځ کلا حالت به ور سره لیکن هغه حوصله ونه ویل هیڅ ور سره نو غریبانو زمکه زی ورته نو ورته هغه هغه کیمرې ورته لګولې وي هغه ویل موږ نه میګې نشي پټې دې باندې موږ نه میګې نشي ظلم وکړو تشدد وکړو جیلونه ډکړو څومره پوری چې کېده شو هغه نه وکړه لیکن هغه ورته حوصله نو ویلې نن دا وی د نور شل کاله jihad په برکت سره کفر الله ذلیل کو مختور کو رسوای کو نن هغه کفر د افغانستان د زمکه را سره د خپل حواریانو نه هغه په ذلت سره پر رسوای سره وتل الله پر دنیا ته وزل بیا ورخودل چې ګوره جنگونه د ټکنالوژي په زور سره نه چي ګټلې جنگونه د وسایلو په زور سره نه چي ګټلې جنگونه چې کلم کی مسلمانانو ته الله فتح ورکړي دا هغه فتح دارو مدار په ټکنالوژي نه دی په ټمبم باندې نه دی په وسایلو اسباب باندې نه دی دا هغه فتح دارو مدار د ایمان په طاقت باندې دی دا د الله په نصرت باندې دی مونږ ته سبق راو کې ایمان دې مضبوطي د الله سره تعلق او رابطه وی جهاد پر عزت تاسو نه پریخي بیا الله رب ذل جلال هغه الله چې په بدر کې صحابه ته فتح ورکولې شو هغه الله نن دوباره دنیا ته خودل د افغانستان هغه امارت اسلامي مجاهدین ته الله یو ځل بیا فتح ورللا التبشان او شوکت سره کفر راغلو دلته بیا بشان او شوکت سره کفر راغلو الله د ایمان په طاقت سره په خپل نصرت سره الله غره کفر شان مات کړو نه یو ځل بیا غ شان د کفر مات کو دنیا ته سبق ملاو شو که تاسو کله jihad کوو د jihad جذبه در پکې وا د مرګ نه یری دی بیا الله تاسو ته پته درکې بیا درته غلبه درکې بیا درته عزت درکې لیکن که تاسو کې د مرګ یره رااله لکه څنګه چې حدیث کې رسول نبی اسلام فرمایي په تاسو به وګړه حدیث ته یو وخت دغه سراشي دا کافرانو په تاسو دغه سره غوټه کیږي لکه چې وګه په دسترخوان راغوټه کی صحابه فرمایي الله پیغمبر موږ کم یو بده وخت ورته نه تاسو بلل شي بیا وجه سره د الله پیغمبر ورته تاسو بر مرګ نه یره محسوس وي مسلمانانو په دې وخت کې مرګ نه یریږي بزدلی به پکې راشي بغیرتی به پکې راشي د مرګ نه یره به پکې راشي د الله د ملاقات نه به یره پکې راشي ا دې وجه نه کافر په مسلط دې بډوي او نن هغه سي حالت دې الله رب نن مسلمانان عمومي تور د جهاد د جذبې نه غافل شوي دي د کفر خلاف د جنگ نه غافل شوي دي وجه نه ذلت مسلط دي الله دې مسلمانانو حکمرانانو کې مسلمان طبقه کې یو ځل بیا هغه جهاد جذبه ژوندۍ کې ان شاء الله د پوره کفر دا به مسلمانانو مخې ته بیا سر ټیټه وي ان شاء الله دې سترګې به ښکته وي ان شاء الله دا به ذلیله وي ان شاء الله ورته وګورئ اول دور کې څه شوي هغه صحابه کرام هیڅ ټکنالوژي ورسره نه وه هیڅ وسایل اسباب ورسره نه وو لیکن لاړ شه قیصر او کسرا د هغه زمانه دا لکه نن سبا چې روس او امریکا دا د الله ذلیل کړیو قسم دې مسلمانانو ته ټیک سو جزیه ورکړی دا زموږه مشرانو ته ټیک سو جزیه ورکړی دا لاړ خپل زوړ تاریخ وګورو الله دې موږ د جهاد جذبه پیدا کړي د مسلمانانو د غفلت دی الله ختم کړي الله رب ذل جلال دی د مسلمانانو غزور شان او شوکت دوباره قائم کړي واخر دعوانا الحمد